الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. زما عزتمند ماستاسو پڑھوان دے قرآن کریم آیات ولستا. اللہ رب العزت قرآن کریم کی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے د ایمان خاوندانو تاسو د الله رب العزت نه ویریږئ. څنګه یره؟ حق تقاته، داسې یره چې څنګه د الله رب العزت سره شان سره ښایي، داسې ته ویریږئ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، الله رب العزت فرمای ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او تاسو ممړه کیږئ لیکن په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. دا اسلام سره سره یو سړی به مسلمان هم وي، خو لیکن دې سره متصل خبره دا ده چې د الله رب العزت نه یاره، دا اهمه خبره ده. د دین اسلام سره د مسلمانېدو سره سره ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د الله رب العزت نه یاره وي په زړه کې. که د الله رب العزت نه یاره نه وي نو صحیح ده، دا سړی مسلمان دی خو لیکن د ده ایمان کمزوری دی، د ده ایمان مکمل نه دی. او کله چې د الله رب العزت یاره زړه ته کوز شي او په داسې شان کې کوز شي چې هغه د الله رب العزت شان سره ښایي، نو بیا الله رب العزت ډېر داسې واقعات کوي چې ذهن نه مني. لکه ما تاسو د صحابه دور ته لږ خیال وکړو. صحابه داسې خلک وو په ابتدا کې دومره جاهله چې تاریخ لیکي یو سړی به لار کې کېناسته، خپې به یې وغځولې، ویې به چې یاره څوک داسې شتي چې زما د خپې راغونډې کړي، څوک داسې طاقتور سړی شته. بل سړی به راغی، هغه به ترې خپې پرې کړي، د خپل طاقت مظاهره به یې کوله، د خپل جهالت مظاهره به یې وکړه، هغه به ترې خپې کټ کړې. بیا به په هغې باندې په سوونو کاله جنګونه کېدل او په هغې کې به په زرګونو قبایل چې کوم دی دا به مړه شو، صرف په دغه وړه خبره. خو لیکن د ټولو نه اول چې کله نبي علیه صلات وسلام په هغې باندې محنت وکړه د دین اسلام، د الله رب العزت د وحدانیت، هغې دین اسلام کې داخل شو. بیا چې کله نبی علیه صلات وسلام په هغې باندې محنت وکړه چې ستاسو کومه تېره شوې زندګي ده په هغې باندې د ندامت سو اوښکې تویول او د الله رب العزت نه یاره، نو د هغې په حقیقت کې د الله رب العزت نه یاره شروع وکړه. په هر ټایم کې ګورم او تاسو د الله رب العزت نه یریږو، خو لیکن زه وایم چې یاره دا یره هم د الله رب العزت نه ده. ما تاسو په مجلس کې داسې کار نه کوو، د ګناه کار نه کوو، او موږ دې ته تقوا وایو. دا د تقوا انتهایی کمزورې درجه ده. که زه په محفل کې د ګناه نه ځان ساتم نو د الله رب العزت د یارې نه ساتم. زه صرف د دې یارې ځان ساتم د ګناه نه چې یاره دا پلانکي به څه وایي او دا پلانکي به څه وایي، زما دا دوست به څه وایي، زما دا رشته دار به څه وایي، زما دا ګاونډي به څه وایي، زما دا کلیوال به څه وایي. صرف د دغه سوچ د وجې زه د ګناه نه ځان په محفل کې بچ کوم. اصل تقوا، اصل د الله رب العزت نه یاره دا ده چې زه په تنهایۍ کې ناست یم او ما ته داسې خلاف شرع کار مخې ته راشي او زه یې پرېږدم چې نه د دې به زما نه الله رب العزت پوښتنه کوي، زه به الله رب العزت ته ودرېږم او زما نه به د دې پوښتنه کېږي او زه به بیا د دې جوابدeh ویم، نو ما سره به هغه ټایم کې څه جواب وي. نو که دغه یاره زړه ته کوزه شوه نو دغه حقیقي یاره ده، دغه حقیقي تقوا ده. زما عزتمندو، ما او تاسو خو داسې ډېر
د الله رب العزت نه یریږو، خو لیکن په تنهایی کې چې کوم دی زما او ستاسو یره بیا نشته، او دا بیا یره نه ده، دا هغه حق تقاته کې نه راځي. ښه حق تقاته کې به اعلی راځي، ما او تاسو د الله رب العزت نه په تنهایی کې هم داسې ویریږو لکه څنګه چې په محفل کې یریږو. ښه یو حدیث کې راځي وی کله چې یو بنده دا ګناه کوي نو الله رب العزت فرمایي چې ای بنده تا ته په دې ټول مخلوق کې د ټولو نه کمزورې زه ښکاره شم، د ټولو خلکو نه یې خو په پټه باندې کې، د خپل ګاونډي نه یې په پټه کې، د خپل پلار نه یې په پټه کې، د خپل یار دوست نه په پټه باندې ګناه کې، د هغې یره در سره شته، خو لیکن د ټولو نه کمزور درته زه ښکارېږم چې زما په مخ کې ګناه کې. زما عزتمندو دغه سوچ برابرول دی. یاره زه چې هر ځای کې یم د الله رب العزت نه خو پټ نیم که نه، که د انسانانو نه به ځان پټ کم، خو لیکن د الله رب العزت نه خو نه پټېږم که نه. عمر رضی الله عنه په ابتدا کې کله چې له اسلام کې داخل شوی نو هغه شانتې جري او بهادرو چې څنګه، خو لیکن صرف بدلون پکې دا راغی چې هغه به اول به د خپل ذات دپاره غوسه کوله او بیا هغه غوسه بدله شوه د دین اسلام دپاره، همیشتن بیا د خپل ځان دپاره غوسه نه ده کړې. او بیا هم چې کله ګوره نبی علیه صلات وسلام عشره مبشره لس صحابه په دنیا کې ورته د جنت زیر ورکوي، ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، علی فی الجنه، عثمان فی الجنه، لس صحابه یادی. خو لیکن عمر رضی الله عنه حالات سدي، د ابوبکر رضی الله عنه حالات سدي. ابوبکر رضی الله عنه بارک راځي چې کله الله رب العزت حساب کتاب شروع کوي، نبی علیه صلات وسلام دعا وغواړي یا الله ستا بندګان تنګ دي، دغه شروع کا حساب کتاب شروع کا. نو الله رب العزت به نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایي چې څوک رامخکې که چې ابتدا خو ته وکم که نه، شروع د هغه نه واچو. نبی علیه صلات وسلام به په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې نظر پریوزي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د لاس نه ونیسي، را روان به کی ځان سره. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه باره کې چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي په ما باندې په دنیا کې چې چا څه احسان کړی دی، څومره احسانات را سره چا کړي دي، د هغې بدله ما ولا هغې له ورکړې ده. یو ابوبکر داسې دی چې د هغه د احساناتو بدله زه په دنیا کې هغه له نشم ورکولی، د هغه د احساناتو بدله به الله رب العزت د قیامت پر هغه له پخپله ورکوي. زما عزتمندو داسې یو سړی، داسې یو صحابي، او هغه چې کله نبی علیه صلات وسلام یې را روان کي چې راځه چې ستا نه حساب کتاب شروع شي، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه ټیم کې به حالات سي، نبی علیه صلات وسلام به ځان پسې راخکي چې راځه چې ستا نه ابتدا وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به شاته زور کوي، زما نامه اعمال کې څه دي، زه به الله رب العزت ته څه پیش کوم، زه به ورته څه ویم چې ما څه روړي دي. زما عزتمندو دغه تقوا ده، دغه د الله رب العزت نه یاره ده چې کله دغه کشمکشي الله رب العزت به د خپل رحمت او د خپل رحم نگاه وکړي، او بیا به الله رب العزت وفرمایي چې یا محمد ابوبکر صدیق پرېږده، ابوبکر پرېږده، تا دته په دنیا کې د جنت زیر ورکړی چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر خو جنتی دی، ځه دې دې لاړ شي جنت ته، دې حساب کتاب بس ختم. زما عزتمندو چې کله تقوا راشي، د الله رب العزت نه یاره راشي، نو ما او تاسو سره به د سیکنډ دا یاره چې یاره ما سره زما نامه اعمال کې څه دي. علي رضی الله عنه باره کې راځي وی کله چې به شپه شوه الله رب العزت ته به ودرېده، نو داسې په داسې کثرت سره به یې جړل او داسې په داسې انداز کې به یې جړل لکه چې سړی دا کټوۍ کې یو څیز واچوي او هغه خوټ کېږي، د دننه نه به داسې خوټ کېده، داسې به یې دا سینه را خوټ کېده. او یوه خبره به یې کوله، ښه خبره څه ده زما عزتمندو لږ سوچ وکړو. ښه هغوی به فرمایل چې زما سفر چې کوم دی ډېر زیات اوږد دی، سفر مې ډېر زیات اوږد دی، خو لیکن ما سره زیادې راه نشته، ما سره د سفر چې کوم سامان دی هغه را سره نشته، مطلب
نیک اعمال لا سره نشته. او ما و تاسو چې دوه وخته مونځ وکړو، لږ داسې نوافل وکړو، یو ټایم تلاوت وکړو، نو بس بیا ما و تاسو ته خپل ځان داسې ښکاري چې یاره جنت ټیکهدار خو زه یم، جنت خو بس اوس زما په ټیکه شو. زما عزتمندو سوچ کول دي. زه سحر را پاسم، ما په دې ټول عرض کې الله رب العزت راضي څومره که او د الله رب العزت ناراستیا کارونه مې څومره وکړه. اوس چې دغه سوچ برابر شو نو بیا سړی تقوا ته نږدې شو، او دغه سوچ چې بیا څومره مضبوطیږي نو حق تقاته ته سړی نږدې کیږي. زما عزتمندو عمر رضی الله عنه باره کې راځي، عمر رضی الله عنه به وي چې کېناسته نو اکثر به فرمایل وی به چې که چېرته الله رب العزت د قیامت فرض اعلان وکړي چې دا ټول خلق چې کوم دی دا جنتیان دي، خو یو تن داسې دی چې هغه جهنمي دی، ما سره یاره ده چې شاید هغه زه یم، کیدای شي چې هغه زه یم. او دلته ورته نبي علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ عمر فی الجنه، عمر به په جنت کې. او هلته د هغه حالات څه دي؟ که الله رب العزت وایي چې یو سړی جهنمي دی نو هغه کیدای شي چې زه یم. دا تقوا دغه دی، هغه نهج دی، هغه مقام دی. زما عزتمندو ما او تاسو دې سوچ وکړو، ما زه د الله رب العزت نه څومره یاریږم، زه په کوم نهج باندې روان یم. آیا زما نه څه غلط کار وشي زما چېرته ذهن کې دا راغلی ما د الله رب العزت نافرماني وکړه؟ نه، یقینا زما عزتمندو موږ په ډېر بل طرف باندې روان یو. بله خبره، اصل خبره زما عزتمندو، کله چې د الله رب العزت یره زړه ته راشي که نه، نو څنګه چې الله رب العزت انسان د خپل عبادت لپاره جوړ کړی، الله رب العزت وایي چې ما دا انسانان او جنات دا د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي، او دا دنیا دا نور څیزونه چې کوم دي دا مې د دې د فایدې لپاره پیدا کړي دي، دې ته فایده رسوي. نو عرض دا کوم چې دا څیزونه زموږ د فایدې لپاره پیدا دي، خو لیکن چې کله ما او تاسو په حقیقت کې بندګان جوړ شو، د الله رب العزت په حقیقت کې بندګي شروع کو. یو بزرګ باره کې راځي، فرمایي چې یو ورځ الله رب العزت ته عرض وکړه، یا الله په جنت کې به زما بیبي څوک غیر شادي شده و، په جنت کې به زما بیبي څوک؟ الله رب العزت ورته وفرمایل د پلانکې علاقې پلانکې جینې دا به ستا د جنت بیبي. هغه لاړ تلاش یې شروع کړه چې یاره ډېر لوی بزرګ چې یاره دې جینۍ کې اخره خاصیت څه دی، څه داسې خاص خبره چې دا به زما د جنت کې به زما بیبي. لاړه هغه ځای کې تپوس وکړ چې الله رب العزت کومه نښه، هغه علاقې والا ورته وایي چې یاره هغه شپونکې ده د خلکو ګډې سره او تلې ده غر ته، لړ شه وګوره هلته به چېرته ګډې سره چې دی لاړ. هغه ولاړه د الله رب العزت ته، د یوه ونې سوري ته ولاړه د الله رب العزت ته، او ګډې داسې پرېښې دي. یو عجیبه منظر ګوري. ښه دغه بزرګ یو عجیبه منظر ګوري. وی چې کله دا بزرګ ورنږدې شو او هغې څنګ سلام واړو، نو یو ړومبني فرصت کې ورته نوم واغېسته چې پلانکیه ستا او زما د ملاقات ځای خو جنت دی، ته دلته څه کې؟ دومره فراست والا، دومره الله رب العزت ته ځان نږدې کړی و، دومره نږدې رسېدلی وه چې زما او ستا د ملاقات ځای خو جنت دی، ته دلته څه کې؟ دلته څه دپاره راغلی؟ او هغه یو عجیبه منظر ولیده. د دې چې کومې ګډې بیزې راوستې وې د سران دپاره د خلکو، وی د هغې ګیر چاپېره چې کوم دی شرمخان دا ولاړ دي او د هغې حفاظت کوي. دا زما ستاسو تصور نه اخلي ښه چې شرمخ دی او هغه د ګډه او بیزه دغه شانتې پرېږدي، د هغې حفاظت دپاره ولاړ دي. وی دا بزرګ ته تپوس کوي چې ای پلان کې د دې ګډو بیزو او د دې زمرو او د دې شرمخانو د دې جوړه دی کله نه راوستې ده؟ هغه عجیبه جواب ورکوي. زما عزتمندو عجیبه جواب دی. ښه هغه ورته وایي وی کله نه چې زما او زما د رب جوړه راغلې ده که نه، وی د دې جوړه په خپلو کې په خپله راغلې ده. زما عزتمندو
عرض دا کوم دا ټول سیزونه چې کوم دی الله رب العزت زما او ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي. خو لیکن چې زه په حقیقت کې بندګي خو کم کنه، زه په حقیقت کې بنده خوشم کنه، چې کله زه په حقیقت کې بنده شم کنه نو چې کوم سیز زما په تصور کې دا نقصان دی هغه به بیا ماله فایده راکوي، هغې نه به بیا ماته الله رب العزت د فایدې دغه راکوي، ښه ما ته به فایده را رسوي. زما استاد لکه څنګه تصور کې نه راځي چې شرمخ به چیلې او بیزې او ګډه دا به دغه شانتې پرېږدي ما ته به یې نه کي. خو لیکن چې کله الله رب العزت سره جوړه راشي که نه نو بیا داسې واقعات راځي. یا عزتمندو دغه شانتې د عمر رضی الله عنه باره کې راځي کله چې مصر فتح شو دریای نیل دا هغې خلکو یو رواج و. په دریای نیل به یو وخت داسې راغی چې هغې به خپلې اوبه کمې کړې، نو د هغې دا رواج و چې یو دوشیزه یو پیغله هغه به سینګار کړه لکه مونږ ناوې جوړو، ناوې به یې کړه او بیا به یې هغه بوتله دریای نیل ته او هغې ته به یې وغورځوله، چې هغې ته به یې وغورځوله دریای نیل به راوچت شو، اوبه به یې بیا راوچتې کړې. د هغې چې کوم ګورنر هغه عمر رضی الله عنه ته خط ولیکه چې یاره دلته خو دغه شانتې رواج دی اوس څه وکړم، دلته څه چل وکړم. عمر رضی الله عنه یو څو الفاظ لیکي ښه قابل غور، څه تقوا ده دلته دننه ښه الله رب العزت سره جوړه راغلی ده، الله رب العزت سره جوړه ده. دلته یو څو الفاظ لیکي، یو خط لیکي د دریای نیل ته، او دریای نیل ته وایي که ته په خپل دغه تبه باندې بهیږې نو بیا تا ته زموږ ضرورت نشته، تا ته زموږ څه ضرورت نشته چې ستا څنګه تبه د هغه شانتې بهیږه. او که د الله رب العزت په حکم باندې بهیږې نو د نن نه بعد چې کوم دی اوبه کمې نه کې او دا خلک چې کوم دی دې ته فایده ور ورسوه. او قاصد له خط ورکه او وی چې دا دریای نیل ته وغورځوه. لیکي څه چې که په خپله تبه باندې بهیږې نو چې څنګه دې خوښوي هغه شانتې بهیږه، او که د الله رب العزت په حکم باندې بهیږې نو چې خپل ځای ته راشه. او هغه وخت نه تر نن وخته پورې بیا دریای نیل اوبه نه دي کمې کړې. څه هلته د عمر رضی الله عنه او د الله رب العزت جوړه ده. بیا اوبم چې کوم دی د عمر رضی الله عنه په دغه باندې په خط باندې خپل ځای ته راځي. دا څه دي زما عزتمندو؟ دا تقوا ده چې کله تقوا راشي که نه نو هر څه برابر شي. خو لیکن نن سبا ما او تاسو چې کوم دی تقوا پرېښې ده، ما او تاسو د الله رب العزت نه یره پرېښې ده. که ما او تاسو د الله رب العزت په حقیقت کې د الله رب العزت نه ویریدو نو دا صرف د عمر رضی الله عنه دپاره نه او دا یوازې د دغې بزرګانو دپاره نه، بزرګۍ ته سړی هله رسي چې کله سړي کې تقوا راشي، کله د الله رب العزت نه یره راشي. بزرګي په څه باندې راځي؟ د زړه په سپینوالي باندې، زړه صفا شي د ګناهونو نه. او زما ستاسو نه ما او تاسو ولې د الله رب العزت نه دومره لرې یو؟ حدیث مبارک کې راځي وی کله چې یو انسان ګناه وکړي د ده په زړه باندې تور داغ ولګي، بیا ګناه کوي تور داغ لګي، بیا ګناه کوي تور داغ لګي، حتی ټول زړه تور شي. بیا د نیکۍ کار چې کوم دی دا انتهایی زیات ګران شي، او برایي بدي بدعملي دا انتهایی زیات آسانه شي. نو ما او تاسو ګناه وکړو توبه ونه باسو په زړه تور داغ ولګي، توبه ونه شي په زړه تور داغ ولګي. زما او ستاسو زړونه تور شوي دي زما عزتمندو. د زړونو د صفایۍ دپاره چې کوم دی استغفار دی. چې کله ما او تاسو الله رب العزت ته توبه وباسو، استغفار وکړو، د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو، الله رب العزت به زما او ستاسو زړونه صفا کړي. چې کله زړونه صفا شي الله رب العزت ته نزدېکت آسان بشي. او ما او تاسو دغه بزرګۍ ته رسیدي شو. خو لیکن کوشش دی، محنت دی. ګوره یوه خبره ذهن کې ساتل پکار دي، صحابه زما او ستاسو په شان دی خلک وو، هغې هم د دغې غوښې او د څرمنې او دوه سترګې او دوه لاسونه، دوه خپې، دغه دوه غوږونه، یو خوله، دغه شان زما او ستاسو په شانتې خلک وو. خو لیکن څه د الله رب العزت یاره او الله رب العزت
ځان ته هر ټیم داسې به وګوره هغوی به چې کله عبادت کو که نه. علي رضی الله عنه باره کې راځي یو جهاد کې په خپه کې په غشي باندې ولګېده چې کله به هغه وباسه انتهایي زیات تکلیف و. بیا هغوی یو سوچ وکړه چې یاره زه مونځ ته ودرېږم او تاسو دا غشي وباسئ. وي کله چې مونځ ته ودرېده غشي خلکو وباسه پته هم ورته ونه لګېده چې کله دغه شو مونځ ختم شو ورته ویل چې یاره زما غشي هغه خو مونږ وباسلی دی ښه ما ته خو پته هم نه لګېدلی. هغوی به عبادات داسې کړول څنګه حدیث مبارک کې راځي که نه چې کله الله رب العزت ته ودرېږي نو داسې ورته ودرېږه چې زه الله رب العزت وینم. دغې ته عبادت وي زه الله رب العزت وینم او که دغې درجې کې نه نو کم از کم چې دا درجه وي چې ما الله رب العزت ویني. ما خو ویني چې یاره ما ته زما دا بنده ودرېده نه بس زما عبادت داسې دی چې زه څنګه نیت وتړم نو بس بیا به راته زما دوکان هم یاد شي زما کټي زما پټي زما هر یو څیز چې کوم دی د دنیا سره څومره ریلیټ څیزونه دي نو هغه به ما ته رایاد شي زما په عباداتو کې. نه زما عزتمندو کله زما استاسو عبادات صحیح شو زما استاسو معاملات صحیح شو او د الله رب العزت نه یره راله په زړه کې نو یقینا دا بعیده خبره نه ده چې څنګه عمر رضی الله عنه ګورې واسې دا خبره زما عزتمندو واقعات بیا انتهایی زیات شي خو لیکن دا یو واقعه یقینا زړه پورې واقعه ده. دا بیانو د عمر رضی الله عنه زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو پیره په سفر باندې روان سفر باندې ته یو ځنګل ته ورسېد یو شپونکی دی یو شپونکی یې ولیده هغه له اواز ورکړه ورته ویې راشه شپونکی راغی ورته وایي چې بچې دا څه کې ګډې سره وم ښه د دې نه یو ګډه راکړه که نه مونږه د خوراک دپاره ورته وایي چې جي دا خو زما نه دي دا خو زه د پلانکي سړي دي دا هغه دي او هغه له سره وم په مزدورۍ باندې. نو عمر رضی الله عنه زوی دلته اوس دغه امتحان اخلي امتحان اخلي ورته وایي چې هغه ته څه پته لګي ورته وایه چې شرمخ ماته کړه هغه ته څه پته لګي دلته خو هغه نشته که نه پیسې به دې په پیسو وشي او موږ سره به خوراک هم وکړي او دغه چې کوم دی هغه ته خو پته هم نه لګي. زما عزتمندو کله چې تقوا وي او د الله رب العزت نه یره وي او زما دا تصور چې زه هر ځای کې یم زه هر کار کوم ما الله رب العزت ویني نو بیا داسې بیا داسې خبرې داسې واقعات هغه عجیبه جواب ورکوي جی ټیک ته دلته هغه نشته دی او زه به بانه م وکړو نشته دی هغه خو لیکن فاین الله څه وایي ورته زما مالک نشته خو لیکن فاین الله الله رب العزت چېرته تللی دی ټیک ده هغه نشته نه مې ویني خو لیکن الله رب العزت خو شته که نه الله رب العزت خو مې ویني که نه. زما عزتمندو هر کار کې دا تصور کول یاره دا پلان کې ګناه کوم نو زما یار نشته زما دوست نشته زما ګاونډ نشته زما خپل خپلوان نشته خو لیکن فاین الله الله رب العزت چېرته تللی دی الله رب العزت خو مې ویني که نه. زما عزتمندو تقوا ده او دغه فرهیزګاري چې راشي زما او ستاسو زندګي به جوړوي. الله رب العزت دې ما او تاسو ته په دغه خبرو عمل کول اسان کړي.